بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانان ورونو، د نن په ویډیو کې به انتهایی اهمه مسله در سره شریکول غواړم. هغه مسله تعلق د کاروبار سره لري. زما ډیر مسلمانان ورونه د لا علمي او د ناپوهۍ په وجه هغه کې مبتلا دي. در حقیقت هغه حلال روزي نه ده، هغه حرام ده او د سود په زمره کې راځي. د هغې صورت مسله دا ده چې یو سړی یو دکان په کرایه نسی یا یو کور په کرایه نسی او د مالک مکان ته دا گئی وکي چې زه به تا ته کرایه چې دا د ما ته کمه راولګوه، زه به تا ته ایډوانس ډیر درکم، ایډوانس رقم زیات به درکم، د هغه په مت کې ته د ما سره په کرایه کې ښه وکړه، یعنې زه به تا ته 10 لکه ایډوانس درکم، ته د ما سره 15,000 کرایه اخه. دا شرط لګول دا جایز نه دی، حرام دی. ځکه دا ایډوانس رقم چې دی، دا ایډوانس رقم چې ته د مالک مکان یا د مالک دکان سره یږدې، دا په کور کې راځي. اوس پر کور باندې ګټه اخیستل، مشروطه ګټه اخیستل، دا ناجایز ده په وجه د دې چې دا سود کې راځي. او سود چې موږ ته معلوم دي څومره سخته ګناه لري، څومره سخت عذابونه دي. په سورة البقره کې لوی الله فرمایي چې مفهوم د آیت شریفه دی چې د سودخور سړی د الله سره اعلان جنگ دی. نو کوم سړی چې د الله سره جنگ کوي هغه سړی به څنګه شاد و آباد سي. داغه تر په یو حدیث شریف کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سود چې دی هغه 80 درجه دي، هغه ادنا او کمزور او کمترینه درجه ده لکه دی چې د خپل مور سره زنا وکي، او په یو روایت کې راځي لکه 14 سواره چې زنا وکي. او داغه رقم په یو حدیث شریف کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سودخور سړی چې په هر څو ښه حال کې لیکن آخرکار انجام به د هغه په فقر او فاقه کې. نو عزیزانو محترم ورونو، کزما یو ورور مسلمان دا مسلې سمخ کې د دې اوریدلو سمخ کې په دا سی کاروبار کې دی مبتلا دی چې د ایډوانس په شکل کې کرایه کمه کړې ده، نو دی د نن تر نن دغه خپل کاروباري معاهده ختمه کی. او کله چا دا رقم کاروبار ته اراده ده، نو دا دي ځان پوکي چې دا سود په زمره کې راځي، دا عین سود ګرځي. او دا خبره محترم مسلمانانو ورونو، موږ ته کوشش وکړو چې د نور مسلمانانو ورسو چې زما او ستا په خلو په وینا او په یو شعر سره الله تعالی ډیر مسلمانان یا یو مسلمان ورته د ګناه څخه بچاو کی. الله تعالی به موږ ته اجر عظیم راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.